رومانا کاکړ د پښتون بیلټ څخه یو قبایلي ښځه ستاسې مخ ته نن موږ اورنج ورلد اورنج وومن ډے نارنجي ورځ منعقده کړې ده او په دې کې موږ ټولې نجونې چې دي ټولې ورکینګ وومن چې دي ښځې چې دي د هغوی سره د هغوی تاثرات دلته نوٹ کړي دي او هرې ښځې خپل خپل تاثرات ورکړله چې دا قبایلي ښځې ته یا کومه ښځه چې پر مخ راووځي کومه ښځه چې نوکري کوي کومه ښځه چې د تعلیم لپاره مخته راوځي هغې ته کوم مسایل دي دا مسایل صرف په معاشره کې بهر نه وي دا زموږ د کور څخه شروع کېږي زموږ د کور څخه داسې شروع کېږي چې کومه ورځ ښځه پیدا سي کومه ورځ لور پیدا سي نو هغه د کور دپاره یو د خوشحالي خبره نه وي دا کیسه به زما سره هم سي وي ستاسې سره به هم سي وي د هرې پښتنې لور سره به دا خبره سي وي نو دا خبره چې بیا پر مخ ځي او پر مخ بیا داسې ځي چې د هغې حقوق سره هغه متاثره کېږي چیرې چې د خوراک ډسټریبیوشن راځي هلک ته زیاته خوراک میلاویږي ښځې ته کم خوراک میلاویږي د هلک د صحت سهولیات زیاته وي د ښځې د صحت سهولیات کم وي هلک د ښه سکول ته سبق دپاره یاستی او ښځه چې ده هغه په بیخي چې بیخي هغه پاته سکول وي هغې ته یاستی بیا چې دا سوشل سوسایټي ته راووځي مخامخ چې دا سړیانو ته مخامخ سي او دا کله کار شروع کړي یا یونیورسټي ته راسي نو د دې ټوله کانفیډنس چې هغه شټر سوی نو چې کم وخت دا کار شروع کړي دا ډېر ایزي ټارګټ دی ډېر اسانه ټارګټ دی سړیانو لپاره اول خو سړی د زموږ د نارینه سوسایټي چې دا اول دا دوی ډسکریج کوي دوی یو څه ډسکریج کوي یو څه نظر اندازه کوي یو څه بالکل لکه پر مخ نه پرېږدي د هغې دپاره دونه مسایل پیدا کړي چې هغې دا ټوله د ننه چې کوم دا مثبت د دې د توانایي ده دا په هغې کې په معاشرې کې هغه رول هغه کردار نسي ادا کولی دا د دې په زموږ په معاشرې کې زموږ په پښتون معاشرې کې نه صرف د نجلۍ د خاندانو کې چې دی دا زر ودی د دې په خاندان په وراثت کې د دې ډېرې مېرومیانې دي چې دا زیاته مېرومه ایسي دي الحمدلله موږ یو داسې قبایلي معاشرې سره تعلق لرو چې چیرې دا ټکي چې خلک استعمالوي وایلنس نو په دې کې زموږ په معاشرې کې دا وایلنس والا دونه ذکر نشته و ډسکریمینیشن سته فرق سته د هلک او د نجلۍ فرق ډېر زیاته پرومیننټ دی او دا فرق چې دی دا د دې د ننه کوم چې خود اعتمادي ده دا یو وخت پورې بالکل ختم کړي دا یو د خوفزده انسان په حیثیت باندې په سوسایټي کې راځي او دا خوف ورځ په ورځ زیاته کېږي د دا خوف د لاسه د دې چې کوم دا خپل اظهار کول غواړي کوم خبره چې دا کول غواړي کوم چې دا خپل ګریونسز چې ورته وایي چې دا چا ته ویل غواړي هغه د بیرې د لاسه نه پلار سره شیر کولی سي نه د مور سره شیر کولی سي نه د میړه سره شیر کولی سي دا خبرې دا نشي شیر کولی نو د دې ټوله توانایي چې د دې ټوله پازیټیو یا مثبت انرژي چې ورته وایي یا کوم کار چې دا ډېر ښه طریقې سره کولی سي دا هغه کار هغه طریقې سره بیا نشي کولی जो हम बात कर रहे हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको समझना और जिसको अप्लाई करना जो है हमारी सोसाइटी के अंदर ओवरऑल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ जहाँ अवेयरनेस जानी चाहिए और जहाँ जहाँ अवेयरनेस होगी ख़वातीन को बच्चियों को अंदाज़ा हो सकेगा कि किस तरह से बच्चियाँ जो हैं या ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकती हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही यही है कि किसी जगह पर किसी भी तरह से जो है वो फ़र्क ना मौजूद हो अब बात ये आती है कि हमारी बच्चियाँ इससे किस तरह से इसको समझ सकती हैं या हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं तो ओवरऑल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम पॉलिसी लेवल के डिसीजंस को देखें कि क्या लेजिस्लेशन हुई है क्योंकि लेजिस्लेशन जो है बच्चियों और ख़वातीन की राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं फॉर एग्जांपल अब बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है और जिसके इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को होना बहुत ज़रूरी है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन डे और जेंडर इक्वलिटी बांधे खबरें कवू नो डिस्क्रिमिनेशन पर हवाला बांधे زدا وایم چې کوم وخت کوچنیان په کور کې مور پلار سره وي او د دوی د سکولینګ وخت راسي نو اول خو دا ډسکریمینیشن له کوره څخه سټارټ شي له کوره څخه شروع شي چې خلک الکانو ته ښه تعلیم ورکوي نجونو ته نه ورکوي نجونو ته په دې نه ورکوي وایي دا خواته د بل کور دي نو که موږ په هلک ښه تعلیم وکړو هلک بېرته د کور سړی دی د لیبل
اول خدا ډسکریمینیشن له کوره ځکه شروع شي بیا سي که بالفرض موږ د ایري نجونه یا زموږ د پښتونخوا ایري ولاړې سي هلته ایجوکیشن وکړي مخته راشي نو اول خو د دوی کوشش وي چې دوی داسې انسټیټیوټ او داسې ادارو ته لاړې شي چې هلته ګسر میل نه اول خو کوشش دا وي که چیرې بیا دا فرض کې داسې ځای ته لاړه شي چې چیرې هلته سړیان وي د دې سره نرګاڼې وي نو هلته د ښځې سره بیا ډسکریمینیشن وي که سړیان خپل اپس سره ناست وي ګپې کوي نو هیڅ کیسه نه وي که چیرې چای سره کوي ګپې سره کوي د باس سره کښېني که چېرې ښځه ورسي نو بیا ښځه دوی نه برداشت کوي او ښځه که چیرې د یو نرګاڼې سره د جاب په حواله کښېنسته یا یو ډسکشن وکړي یا یو ناستې ورسره وکړه یا ګوره جاب دی په هغه کې د انسان سلف ریکوایرمنټس وي انسان د انسان سره کښېني یو ډسکشن په حواله د یو ټاپک ډسکشن په حواله د یو آفس د کار په حواله پرسنل یو مجلس یو کیسه خو سړی کوي نو که چیرې بیا دا د دې سړیانو سره کښېنسته بیا ډسکریمینیشن هلته بیا په دې باندې ګسر بل لیبل ولګاږي چې دا خو کرپټ ده دا خو سمه ښځه نه ده دا باید د سوسایټي دا علاج کې باید یو لږ ښه سوچ پکار دی لږ اسانتیاوې پکار دي چې په ژوند کې وي او هر سړی په اساني باندې راوځي او په اساني باندې ژوند کوي تھینک یو मेरा नाम आयशा वदूद है और मैं UN वुमेन बलूचिस्तान में काम करती हूँ और 25 साल से विमेन राइट्स एक्टिविस्ट रही हूँ। बलूचिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े से खिदमात अंजाम देती रही हूँ। बलूचिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के ख़ासतौर ख़वातीन से रिलेटेड वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है और उसके लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जैसा कि विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बनाई गई है। इसके साथ ही साथ हमारे पास सूबाई मोतसिब हैं जो कि वर्क प्लेस पे हरासा करने के लिए ख़वातीन को राब्ते में उसका ऑफिस का क़याम किया गया है मगर और अभी रिसेंटली एक विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम भी आया है। ये तमाम इक़दाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बड़े इनकी बहुत ज़रूरत है मगर इसके साथ ही साथ हमें अपने रवैयों को भी बदलने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक मिल के तमाम इदारों के साथ गवर्नमेंट के साथ इस पे काम कर सकते हैं क्योंकि देखिए रेफरल मैकेनिज़म्स बनाना या ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना किसी एक शख्स या एक इदारे का काम नहीं है और ना ही ये कोई ख़वातीन एक्टिविस्ट का काम है। हमें एक दूसरे के साथ इस पे काम करना होगा और ये जो हम दिन मनाते हैं चाहे वो ऑरेंज डे हो, ऑरेंज इज अ कलर ऑफ लाइफ जिसको हम एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन से भी एट्रीब्यूट करते हैं या हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हों, हर हवाले से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सॉलिडारिटी शो करें और इस कॉज में अपना कंट्रीब्यूशन दें इस उम्मीद के साथ कि हमारा कल आज से बेहतर हो। I realize that in the Kenyan job market, opportunities for women are the same as those for men. All that is required is for you to have qualifications for whatever job in whatever industry that you're applying in and for you to have that extra courage to do it. I guess most people are afraid to go for it because they assume they'll be discriminated against. So I'd encourage whoever wants to take up a position in whatever industry, whatever job, if you have the qualifications for it and the courage to do it, just go for it. Thank you. नेशनल पार्टी याराना के आइन और मंशूर नादा हिस्से कितान के न्याड़ी सियासी अमलटी शामिल मतनो अमो वक्तस्कान करे नंतेना कौमी हकूक ना हसूल मुमकिन जोड़ करने कपन इदा समझे कि यारा कि दा साल ना बैनुल अक़वामी ख़वातीन न दे न मुनासिबत टरा के थी में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन तो और के ज़रूरी है कि नन न्याड़ी तेटी चुना तेटी और तेना के ख़ास तौर राकिन ना मसीन को ओ ते शऊर और आगाही तिनिंग के बाद ज़रूरी है
कि ओतितेन मालूम मरे के ओता हकूका कंतो फराइजा कंतो और दा केरे उराना सतगा नश अराड़े की कारेम के पॉलिसी साज इदारा ना लेवल इसकान न्याड़ी के बायदे तेना हकूका था खबर तम में और शऊर उफ्तेटी भरे ओ के मालूम मरे के न्याड़ी मुआशरा ना हिस्सा हो और न्याड़ी नरीना के बराबरी न सतट हर लेवला कारेम करने के और दार की ज़रूरी है कि अरा की पॉलिसी साज इदारा को ओफ तेटी न्याड़ी ता मननी ज़रूरी है न्याड़ी ता के तेनट तें के कवानी जोड़ कत्तनो तें के तेनट पॉलिसी जोड़ कत्तनो तें के तेनट केरे लेजिस्लेशन कत्तनो अमो वक्त इसकान ईदा समझे पर के नना मुआशरती तब्दीली बने करो तो नंदा समझना कि न्याड़ी बायदे सियासी तौर बाशूर मरे बायदे मुख्तलिफ इदारा गाते बरे कानून साज इदारा गाते खास तौर उनके नन पदी को हुकूमत बहसीत MPA नना पार्टी हम करे खवातीन हकूक नावालट कानून साजी करने के तेना किरदार अदा करे नन मुख्तलिफ कवानीन जोड़ करे नन न्याड़ी तक करे हकूक ना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी करने के कानून साजी करे दासा जरूरत अंदा किराना है कि दा कानून दा करे अरा कि नन न्याड़ी तक जोड़ करे नो ओ ना अमल दरामदगी करे नन बायदे यकीनी जोड़ के नना आम न्याड़ी आम मखलूक के समातम में के उफ्ता हरारा हकूक ना तहफ़्फ़ुज़ कानून मौजूद है और वो देना करे अमो कानूनी हक के इस्तेमाल करने के बुरा न समझे ना कि नना मुआशरती तब्दीली बनने करो. And as we celebrate the International Women's Day on 8th of March 2021, I want to take this opportunity to recognize the efforts that has been made by the African leaders towards gender equality. Now this has been done through establishment of campaigns and charters such as the African Charter on Human and People's Rights, of which many African countries are member states, and the Orange the World campaign by the United Nations Scientific, Educational and Cultural Organization. Now the purposes of the charters and the campaigns is to advocate, to create awareness and the need to stop discrimination and violence against women. However, despite the strides that has been made towards gender equality, the African woman still face issues related to gender inequality, such as disproportionate levels of education and poverty, poor health and nutrition, gender-based violence, female genital mutilation, lack of political power, and child marriage, just to mention but a few. Now, while there are notable changes in Africa's progress towards gender equality and women empowerment in general, I feel like there's a lot that needs to be done if gender equality is something that we would want to achieve as a continent and even as a country. I'm wishing every woman out there a very happy International Women's Day. My name is Joyce Mwangi. I'm a Kenyan in my early 30s. I'm an accountant by training and I also practice entrepreneurship. When it comes to women representation in my country, I feel there is fairness. We have what we call the 2/3 gender rule that ensures that there is equal representation or there is fair representation of any gender, be it in any appointments in our parliament, in board appointments to serve in various sectors. And so I feel a lot has gone on to make sure that women are very well represented. And for me, that is fairness. نستاسي طول صدا درخواستي چې شزته په هغه نظر وګوري دا آگاهی نه صرف د شوزو لپاره پکار ده زموږ د معاشره د سړی د پاره دا آگاهی پکار ده چې هغه د شي سر نسی غبراو ما په دفترانو کې کتلې دي چې لکه کله ته یو سړی سره ملاوېدل غواړي یا یو سړی نو اکثر ما داسې کتلې دي چې زموږ په سړیانو کې خود اعتمادي نشته لکه کې په ما کې زما کانفیډنس برقرار دی زنه هم شټر سي نو ما اکثر فیل کړی دی چې سړی چې دی هغه د کورس دونه شټر سوی چې هغه دروازه بند کړی وي مې نه عورت سره نه ملنه یا I will not meet a female خپل PAPS ته وای چې هر خبره ته واوره نو دا ټوله کې چې دی دا به موږ اویرنس پیدا کوو د خلکو سره به ملاوي جو کښینو به چې یو چا دونه کوشش کړی دی د سکول را تیر سوی دی د فیملی مسایل سره تیر سوی دی سماجی مسایل فیس کړی دی نو بیا تاسو د هغه کم چې اختیارات دي د هغه چې کم
خبرې دي داغه چې کم کیسې دي هغه بالکل خلاص زړه باندې واوري او هغه مسائل حل کوي ولې چې ستا نیم څه زیاته آبادی اوس ښځه ده نو د ښځې پروګرس چې دی د ښځې ترقي ستا د معاشرې ترقي ده د ښځې ترقي چې ده ستا د ملک ترقي ده ښځې ترقي چې ده د ټوله قوم او د ټوله دنیا ممالک ترقي ده نو په دې خبره به موږ خامخا غور کوو په دې خبره به موږ خامخا آګاهي راولو چې خلکو کې دا خبره دا مشکلات محسوس کړي دا خبرې محسوس کړي او کم چې دا هرډلز دي دا ټوله محسوس کړي او په بیخي په اول نمبر باندې دا کیسې دوی اډرس کړي ډېره مننه